سلامونه په خیرونه ستړي مشئ په خیر رمضان ته جناب څنګه تاسو ټپ ټاپ په مزې کې د په خیر رمضان ټرانسمیشن تاسو هر ورځ د هم پښتو ونه بالکل نیغ په نیغه ګورئ زموږ او تاسو ملګرتیا هر ورځ مازدیګر 5 بجو نه واخلي تر ماښام روح جماعتي پورې بس لږ ټایم روح جماعت ته چې پاتې شو نو موږ تاسو نه الله پاماني کوو ځکه موږ چې تاسو هم روح جماعتي په قلار باندې وکړئ او موږ هم ځان دپاره چې کوم دی دعا مو وکړو او روح جماعتي بندوبست هم وکړو لیدونکو په دې پروګرام کې تاسو ته معلومه ده بېلابېلې برخې وي بېلابېل میلمانه موږ په پروګرام کې چې کوم دی انوایټ کوو په مختلفو موضوعاتو باندې موږ په هغې کې خبرې کوو ماشومان په روژه کې چې دی لږ زه فکر کوم چې هغې لږ غونده کې اګنور کېږي په دې وجه باندې ځکه چې په خپله ټایمینګ چې کوم دی هغه د ایډلټس لپاره چې کوم دی لږ چینج شي آمین لایک ټوله شپه چې کوم دی نو کوشش دا هم وي ښځې چې کوم دی هغه مصروف وي روژه ماتي دپاره تیارې کوونې او بیا هغې نه پس چې کوم دی تراویح دي او مونځ دي او بیا د کور کچن راټولول دي او هغې نه پس چې کوم دی نو لږ به هغې چې تکې یو کپ چې څښلي یو لږ ارام به یې کړي یا به یې نه کړي بیا به چې دی نو د سحري دپاره تیاري کوي نو سهار ماشومان اکثره چې کوم دی هغه پاسي نو یا خو مور ستړي وي نو هغې له داسې هغه خاص به هغې له ټفن تیاروي یا خوراک چې تیاروي هغسې بندوبست نه کوي او بیا د هغې یو وجه دا چې ماشوم ته روزانه یا ډیلی بیسس باندې چې کوم دی خپل هغه فوډ هغسې پراپر نه میلاویږي نو د هغې په صحت باندې چې دی نو فرق پرېوځي بیا د هغې نه علاوه هغه ماشومان چې کوم د مور په حیث کې د هغې په صحت باندې هم ډېر زیات اثر پرېږي ځکه چې مور که روژه نیولي نو هغې ته د پیو مسلې بله خبرداره چې اکثره د دې نه علاوه نورې مسلې چې کومې دي هغه دا دي چې مور اکثره دومره زیاته بیزي چې هغه خپل ماشوم په ټایم باندې نشي فیډ کولی نو زه دا د ماشومانو ټاپک تاسو سره ځکه ډسکس کوم چې نن ما سره چې کوم دی د ماشومانو سپیشلیست چې کوم دی یو ډاکټر چې کوم دی هغه ما سره پروګرام کې موجود وي چې هغې سره موږ د ټولو ټاپکس باندې خبرې کوو خاص کل چې کوم دی د ماشومانو په حوالې سره نو زموږ د پروګرام سره اوسیږئ او که تاسو هم څه سوال څه پوښتنه لرئ د ډاکټر صاحب نه یا د ماشومانو د صحت د حوالې سره څه تپوس وي نو تاسو ته به زموږ د هم پښتو ون ټلویزیون سکرین باندې ټلیفون نمبر ښکاري په دې باندې تاسو کال کولی شئ تپوس کولی شئ اینډ اف کورس ستاسو د صحت موږ سره فکر وي ځکه خو په دې پروګرام کې موږ سره شامل دی جناب څه د شمع پخلې او شمع پخلې چې دی هغې دپاره موږ سره مرسته کړې ده شمع بناسپتي اینډ کوکنګ آیل جوړولو والا سو ټایم نه ضایع کوو او زو نن موږ او تاسو د صحت فکر کې زکی کم یو ریسیپي راوړې ده راځئ چې ګورو السلام علیکم زکی وعلیکم السلام څنګه یې جناب زه ښه یم میډم تاسو ښه الله کرم نن څه تیاروئ نن میډم شمع کچن کې ما ډېر زبردست یو ډېر قسم ریسپي راوړ ده هغې مکس کم دالونه دي هغې کې یو مکسر جوړېږي مکس مساله دال دا جوړم او د دې ریسپي ډېر اسانه ده او ډېر د دې کم ترکیب جوړل ایکچولی ریسیپي یوه هم اسانه نه ټولې ریسیپیز چې کوم دي هغه ګراني تاسو ته اسانه ځکه ښکاري چې تاسو له دا کار درځي او زموږ ودغې خلک چې دي چې هغې له کوکینګ نه ورځي هغې دپاره دا ریسیپي ډېره زیاته ګرانه ده نو نن نه پس به ته دا نه وې چې دا ډش چې دی یا دا ریسیپي ویری ایزي ده یا ډېره اسانه ده دا به پکې نه وې نور به هر څه به ریسیپي وې اسانه به نه وې ستا یو ریسیپي هم اسانه نه ښه جي ښه د دې کې کوم مثالي استعمالي کې فرسټ اف اول هغه نوډلز کوم دې لپاره موږ پکار دی درې قسم دال مې غسل دي یو مسور دال پکار دی 100 گرام ما هغه د مونګ دال غسل دی اور 100 گرام شین چھلکے والا دال دا مې غسل دی اسپیشلی د دې کم تیز جوړیږي شمع کوکنګ آئل دا موږ 175 ml دا موږ پکار دی اور 1 ٹی اسپون موږ وائٹ پیپر پکار دی 1 ٹی اسپون موږ گرم مسالہ پکار دی 1 ٹی اسپون موږ اوریگانو پکار دی 1 ٹی اسپون موږ 2 ټیبل اسپون موږ چکن پاؤډر دا پکار دی اسپیشلی د دې کم ټیسټ کم فلیور به جوړي ګریوي لپاره 5 ټیبل اسپون موږ ملک کریم دا پکار دی او ډریسنګ لپاره موږ ما اچار کې خودل دی اور سالن ګریوي لپاره موږ ما نیم سیټ ټماټر موږ پکار دی او ټیسټ جوړولو لپاره یو د سون او یو د اوګه دا پکار دی اسپیشلی کم دې کې کم ډریسنګ دی کم ګارنش لپاره اچار سره موږ دا سلاد پتا پودینه لیمو گاجر دا پکار دی دا بل فرسٹ آف آل موږ لاړ به شو د دې طریقه دا څنګه جوړېږي هغه به نوډلز کوم اول به موږ به دا به شمع کوکنګ آئل به والو میډیم فلیم باندې لګوو سب ګرم به کړو هغه نه پس اوګه او دا سون دا به چوپ کړو دې کې واچو لګوو سرب کړو څنګه څه شي هغه نه پس
ټماټر به والو چوپ به کو دې کې واچو به او لغونته به په دم باندې به کېدو څنګه د دې ګریوي ریډي شي ټماټر هغه پس آخر کې وائٹ پیپر د ګرم مساله اوریګانو چکن پاؤڈر اور ملک کریم دا پکې واچو به او تقریبا میډیم فلیم باندې به مکس کوو به فرائی کوو به څنګه فرائی شي هغه پس به تقریبا 10 منټ دله پکار دي بل سیټ کم د مکس دالونه دي دا مو اوبو کې یوشولی دي سټم د اوبو کې یوشو به هغه ټایم سپیشل د ډېر خیال ساتي د دې کم فلیور جوړیږي هغه لپاره لغونته به هاف ټي سپون اوګه واچو به هاف ټي سپون سون به پکې واچو به هغه پس 1 ټیبل سپون چکن پاؤډر هاف ټي سپون اوریګانو دا پکې ایډ وکړو او اوبو کې ویشو به څنګه ویشيږي او د دې خاطر دې موږ مکسچر به جوړو به څنګه تاسو میش پټاټو کتل به څنګه میش دا آلوګان څنګه میش کوو دا څنګه میش بشي میش وکړو هغه پس شمو کوکینګ اویل کې به دا په میډیم فلیم باندې بس راکوو به څنګه سشي او دلته موږ ګریوي تیار وي او دا به جدا به کېدو تاسو خپل مرزي خوښه ده د کې مکس کې یا جدا کې تاسو خوراک کول شي زما کوم خپل کوم اپینین دی زما د دې کوم ګریوي به کوم واسو به سیټ به کې پلیټ کې به جدا به کېدم دا کوم میش دال کوم میش کړی دا دا بل جدا به کېدم بیا ګارنیش به کوم او دا به ډیش آوټ به کېدا دا طریقې ده تھینک یو ویری مچ زکی زه اپریشیټ کوم زکی په هغه ریسیپیز باندې چې لکه دال چې دی هغه زموږ په کورونو کې عموما خامخا پخیږي نن سبا که تاسو ګوري ګراني ډېره زیاته ده او دال د ګرانۍ نه علاوه چې لږ ښه دی د هغې صحت سره هم ډېر زیات چې کوم دي هغه بینیفټس دي هغه دا دي چې پروټینز دي کې او اسیم ډاکټرز دا وایي چې تاسو سبزیان او دالونه چې کوم دی هغه خپل خوراک کې چې کوم دی خامخا شاملوي خو که موږ یو ریسیپي باندې هغه دالونه پخو یا دال پخو که نه نو هغې نه سړی بیا بور شي خو داسې نوي ریسیپیز لکه څنګه چې زکي تاسو انټروډیوس کوي نو تاسو خپل مقدار سره سم مسالې سکریم چې کوم دی لږ غونته کې اچوئ نو د هغې ټیسټ چې کوم دی هغه تاسو چې دی بدلیږي نو تاسو به هم په شوق سره خورئ کور والا به هم په شوق سره خوري سو زبردست زکي تھینک یو او بس دا چې مرچکې ته ډېر اچوي خو زه بیا هم خیر دی ښه لیدونکو پروګرام کې چې کوم دی زه اوس په دې سیګمنټ کې چې د یو ښایسته نعت شریف شاملوم او هغې دپاره موږ سره پروګرام کې میلمه ناست دی جی طلحه زبیر خوش آمدید جی بسم الله اللهم صل علی محمد خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ اے سید عالم تیری یادوں
کی بدولت اے سید عالم تیری یادوں کی بدولت کس در جا سکوں میں ہے میرا قلب تپیدہ کس در جا سکوں میں ہے میرا قلب تپیدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں بڑی دور سے بادام دریدہ یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ. سبحان اللہ جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ. پچھلی بار جب آپ پروگرام میں آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ آپ نے سی ایس ایس کا ایگزام جو ہے وہ پاس کر لیا اور اس کے حوالے سے بھی کچھ کویسچن ہم نے آپ سے پوچھے تھے. ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیں کہ زیادہ تر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سی ایس ایس میں جائیں اور ایگزامس کے لیے تیاری بھی بہت کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ بہت تیاری کرتے ہیں لیکن وہ پاس نہیں ہوتے، پہلے بھی دوسرے میں بھی، اور پھر وہ ڈسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں تیاری کے وقت میں ایگزام کے لیے؟ جی، ایگزام کی جو تیاری ہے بالکل لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا کہ اسٹریٹجائز کر کے ہم نے اس چیز کو لے کے چلنا ہوتا ہے.
تو عموماً جو ایسپیرنٹس غلطی کرتے ہیں وہ سبجیکٹ سلیکشن میں کرتے ہیں. اچھا. جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ سم ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیکھا دیکھی میں لوگ سبجیکٹس آپٹ کر لیتے ہیں. دیکھا دیکھی میں کہ اگر کسی نے پڑھا ہے ان کو کہا کہ میں نے تو یہ سبجیکٹ لیے ہیں تو وہ بھی اس حوالے سے کہہ رہے ہیں. نہیں, فار ایگزامپل اس میں آپشنل ایک تو کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں جو 6 پیپرز ہوتے ہیں کمپلسری ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور 6 آپ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں جو آپشنل ہوتے ہیں. جی. اب وہ آپشنل سبجیکٹ ہر اسٹوڈنٹ کا اپنا ایپٹیچیوڈ ہے. ایک اسٹوڈنٹ کا بیک گراؤنڈ انجینئرنگ کا ہے, ایک ڈاکٹر ہے, ایک کوئی کسی اور سبجیکٹ میں اس کی اسپیشلائزیشن ہے. تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم جنڈر اسٹڈیز میں نمبر بہت اچھے آئے, اب وہ ہے انجینئر, اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ٹیکنیکل اسٹڈیز میں گزارا ہے. وہ آل دا سڈن وہ کہتا ہے کہ یار اس سبجیکٹ میں نمبر اچھے آ رہے ہیں تو وائی ناٹ میں اس کو آپٹ کر لیتا ہوں. تو اس آپٹ کرنے کے چکر میں وہ اپنی جو فوکس ہوتا ہے, جی, وہ جو فوکس ہوتا ہے وہ لوز کر بیٹھتا ہے اور وہ اس طریقے سے تیاری نہیں کر پاتا. ایک تو یہ بنیادی فیکٹر ہے. دوسرا یہ کہ تیاری کا جو میکینزم ہے, لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ خود سے وہ کرنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, پاسٹ پیپرز دیکھتے ہیں اور اپنے ہی تئیں وہ اپنا ہی انالیسس دینا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. اب ہر سبجیکٹ کی ایک پیراڈائم, اس کے انالیسس کا بھی ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. اب اگر آپ کرنٹ افیئر ایک سبجیکٹ ہے ہمارا, ٹھیک ہے, اب کرنٹ افیئر کا جو پیپر اٹیمپٹ کرنے کے طریقہ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, انٹرنیشنل ریلیشن کا پیپر اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. اب کم و بیش سوال ایک جیسے ہوتے ہیں. اچھا. فار ایگزامپل اب جس طرح ایک پریولنٹ ایشو چل رہا ہے رشیا کا اور یوکرین وار کا, جی, اب وہ کرنٹ افیئر میں بھی آ سکتا ہے. ہاں صحیح ہے, کرنٹ افیئر میں بھی آ سکتا ہے اس کا کوشچن, اور اس کا کوشچن اس میں بھی آ سکتا ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں بھی. اب کرنٹ افیئر میں جو کوشچن آئے گا اس کو آپٹ کرنے کا طریقہ اس کا اور ہوگا, اور انٹرنیشنل ریلیشن میں جو کوشچن آئے گا اس کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ اور ہوگا. اب اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں غلطی, وہ جس طریقے سے ایک ہی جو انہوں نے رٹا مارا ہوتا ہے یا جو انہوں نے مائنڈ بنایا ہوتا ہے. اوکے, رٹے کی آپ نے بات کی تو رٹا لگایا جا سکتا ہے, اس میں کتنا ہیلپ فل ہے یہ رٹا؟ بالکل ہیلپ فل. اب آپ نے دیکھا ہوگا, اب سوری اگر کوئی میرا ڈاکٹرز میری اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہوں گے, مے بی دے گیٹ افینڈ, لیکن اب ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ رٹے میں بڑے پکے ہوتے ہیں کیونکہ ہم انجینئرز جو ہوتے ہیں ہم ٹیکنیکل ہر چیز کو کانسیپچول دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹرز کے کانسیپٹ آتے ہیں جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں. پہلے وہ رٹے کافی ان کی جو اسٹڈیز ہوتی ہے وہ رٹے پہ منحصر ہوتی ہے, تو وہ ان کے لیے سی ایس ایس میں کوالیفائی کرنا قدرے آسان ہے کیونکہ ان کا دماغ, ان کی جو اسٹڈیز آلریڈی ہو چکی ہوتی ہے, پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے, تو ان کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز اور باقی وہ چیزیں یاد کرنا کافی آسان ہوتا ہے. تو رٹے کا بہت, میں نے آپ کو لائیو ایگزامپل بتایا. اور آپ کی طرح انجینئرس کے لیے پھر انجینئرس جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ کوالیفائی کرتے ہیں اور ایلوکیٹ ہوتے ہیں. ان کی وجہ یہ کہ ان کی جو انالیٹیکل اسکل ہوتی ہے اور ان کا جو کریٹیکل انالیسس ہوتا ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, کیونکہ وہ ہر چیز کو ٹیکنیکل طریقے سے وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اب پاور ایک کوشچن آ جاتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن میں ایک ٹرم ہے پاور, جو طاقت ہے. اب میں انجینئر تھا, ٹھیک ہے, اب میں نے اس کا جو انٹروڈکشن میں پیراگراف بنایا تھا, اب پاور کا اگر آپ انجینئرنگ ٹرم میں یوز کریں تو پاور ایکول ٹو ورک ڈن بائی ٹائم. اب میں نے اس کو یہ لکھا کہ آپ وہی کنٹری پاورفل ہو جاتا ہے جو زیادہ کام کروا سکتا ہے لیس ٹائم میں, یعنی اس کی اتنی اتھارٹی ہوتی ہے. اب امریکہ کو دیکھ لیں, وہ جسٹ کہتا ہے کہ ہو جا, تو ہم سارے ملک کر دیتے ہیں. امریکہ لیس ٹائم, ہم چائنا کو لے سکتے ہیں, ہم جاپان جو ہے وہ بہت بڑا ایگزامپل ہے ان کے اوپر, مطلب ایٹم اس کے بعد انہوں نے خود کو کس طرح اسٹیبل کیا, اینڈ پھر اس کے بعد چائنا کو آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. تو آپ کی آئی فون سے لے کے آپ کی جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ مطلب دیکھ لیں آپ, کووڈ میں پینڈیمک میں سب ملکوں کی اکانومی جو ہے وہ شیک کر گئی ایکسیپٹ چائنا. ایگزیکٹلی, اس نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے, وہ کام ہی ایسے کرتے ہیں. تو بیسیکلی ہم جو کوشچن آپ نے کیا تھا تو یہ اس طرح کی, اب دو رٹے کی بات ہوئی تھی, پھر ٹیکنیکل آپ نے اٹیمپٹ کرنے کی بات ہوئی تھی, تو اوبیسلی آپ کو ایج ملتا ہے اگر آپ کریٹو تھنکر ہو اور آپ اپنی سوچ کو ایک نئے زاویے سے ایکسپریس کر سکتے ہو. کچھ ایسے بھی تو ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اچھی تیاری کی تھی, جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں چیزیں بھول جاتی ہیں. لیکن یہ تو ایک ہیومنلی ہر انسان کے ساتھ یہ تو کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے. اور یہ تھیوری کتنی یوزفل ہے سی ایس ایس کے ایگزام میں, کہ جب ہم اسکول میں ایگزام جاتے تھے یا یونیورسٹی میں تو کہتے تھے کہ سب سے پہلے وہ کویشچن آپ لکھیں جو آسان ہوں,
اینڈ مشکل کو بعد میں چھوڑ دیں. تو CSS میں بھی ایسے ہی ہے. نہیں بالکل یہ کچھ ایسے رولز ہوتے ہیں جو آپ کو ڈے 1 سے وہی چلتے آ رہے ہوتے ہیں. اچھا, اور وہ ہیلپ فل ہے. وہ ہیلپ فل ہیں, بالکل ہیلپ فل ہیں. فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن. جب آپ اچھا سوال اٹیمپٹ کریں گے پہلا اور اچھے طریقے سے جس پہ آپ کی گرپ ہے, تو آپ ایگزامینر کو مجبور کریں گے کہ وہ آپ کا آنسر پڑھے. انگلش کا اچھا ہونا کتنا میٹر کرتا ہے؟ بہت میٹر کرتا ہے, کیونکہ جو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن ہے وہ ہے ہی انگریزی کا امتحان ہے, اور جتنی آپ کی انگریزی مضبوط ہوگی, جتنا آپ کی گرپ ہوگی اسٹرکچر پہ بیسیکلی, اتنا ہی. کیونکہ الٹیمیٹلی ہمارا جو کلونیل کنٹریز ہیں, CSS بیسیکلی ایک ماڈل ہے نا جو ہمیں برٹش نے دیا ہے. جی. تو اب جتنے بھی کلونیل مینٹیلٹی اوبیسلی وہ ایک الگ ڈومین آ جائے گی, لیکن ہم نے اسی سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں. ہمارا جو سرکار کی جو ہم واپس آئیں گے. حفصہ ہمارے ساتھ کال پر ہیں کلر کہار سے. اچھا ہیں, ہم لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حفصہ خوش آمدید, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی سر بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. اللہ کا شکر. رمضان کیسے گزر رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے. شکر. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کال کی ہے تو کوئی بات کرنا چاہیں گی, کوئی سوال کرنا چاہیں گی؟ جی سر سے پوچھنا تھا کہ جو بالکل انیشیل ہیں, مطلب جن کو کوئی ابھی کنسیپٹ نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرح تیاری کرنی ہے یا کس طرح سے انہوں نے اسٹیپ لینا ہے, تو پہلا اسٹیپ وہ کیا لیں, کہاں سے اسٹارٹ کریں CSS کو؟ دیکھیے, اگر آپ بالکل فریش ایسپیرنٹ ہیں جس نے ابھی کوئی اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, تو سب سے پہلے تو اس نے اپنا دماغ بنانا ہے, کیونکہ یہ انالیٹیکل, میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس پہ اٹیمپٹ کرنی ہوتی ہے. آپ اخبار پڑھیں, آپ کو حالات حاضرہ کے بارے میں آپ کو جانکاری ملے گی. آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا ایشوز ہیں جو دنیا میں اس وقت چل رہے ہیں. ایک تو آپ کا ایک براڈر ٹرم میں آپ کو So for that they need to read انگلش اخبار اور کا اردو انگلش پشتو میری مکس ہو گئی ہے, اور یا پھر ہم اردو کا اخبار پڑھیں؟ نہیں بالکل انگلش اخبار پڑھیں. اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ خبریں تو برابر ہی ہوتی ہیں, ایک جیسی ہی ہوتی ہیں. اس سے ان کو ایک ووکیبلری ان کی انکریز ہو جائے گی, بہتر ہوگی. ہاں بہتر ہو جائے گی. ان کو اسٹرکچر کا پتہ چل جائے گا. جس طرح ڈان ہے, اوبیسلی وہ کئی نظروں سے گزر کے وہ اسکرپٹ لکھا جاتا ہے, تو اس کے ان کو تھوڑا سا ہیلپ فل ہو جائے گا. پرووائڈیڈ دیٹ کہ آپ اس طرح کر چکے ہیں, اب نیکسٹ اسٹیج پہ آ گئے ہیں, تو پھر آپ انگلش پہ نا, میں حفصہ اپنے لیے شاید پوچھ رہی تھی. جی حفصہ شاید اپنے لیے پوچھ رہی تھی, میرے خیال میں کال پہ بھی نہیں ہے, لیکن حفصہ جو کالر تھی میرے خیال میں وہ اپنے لیے پوچھ رہی تھی کہ فریش ہیں تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں سٹارٹ کیسے لوں. ہوتا ہے نا انسان کو سمجھ میں کہ میں سٹارٹ کہاں سے لوں. میں اسی طرح کے کینڈیڈیٹس کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ جب آپ یہ کر چکے ہیں کہ آپ کو ایک تھوڑا سا نالج آ گیا کہ کیا کچھ کس طرح کے ابھی اس وقت دنیا میں کیا کچھ چل رہا ہے, ڈومیسٹکلی کیا چل رہا ہے, انٹرنیشنلی کیا چل رہا ہے, اس کے بعد پھر آپ نے اپنی انگلش پہ توجہ دینی ہے, اسٹرکچر اس کو امپروو کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے رائٹنگ پریکٹس کرنی ہے. چھوٹے چھوٹے پیراگراف لکھ کے, پھر دین یو ہیو ٹو گیٹ اٹ چیکڈ. کیا آپ نے ضروری ہے کہ آپ نے کیا صحیح لکھا ہے. پھر اس چھوٹے چھوٹے پیراگرافس کے بعد آپ کی ایک اسکل سیٹ انہینس ہو جائے گا. پھر آپ اس کے بعد آ جائیں سبجیکٹس پہ کہ اب ہم نے کون سے سبجیکٹس لینے ہیں. پھر میں وہ جو پہلے بات کر چکا, ایک ڈاکٹر ہے, ایک انجینئر ہے, یا ایک پبلک پالیسی کا ہے, پھر اس حساب سے کافی سبجیکٹس کے آپشن ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. تو حفصہ کو خود پتا ہو کہ ایکسپرٹیز کس چیز میں, کس فیلڈ میں ہے, اور اس کو دیکھتے ہوئے پھر اپنے سبجیکٹس جو ہیں وہ چوز کریں. 70% ان کو خود پتا ہوگا. ہاں 70% ان کو خود پتا ہوگا کہ میری ایکسپرٹیز کن چیزوں پہ ہے, اور 30% جو ہوگا وہ کسی سینئر سے یہ رہنمائی لیں گی. فار ایگزامپل جس طرح ابھی انہوں نے مجھ سے پوچھا, پھر کسی اور سینئر سے یہ پوچھیں گے کہ جی یہ میری ڈومین ہے, لیکن ہاں میرا انٹرسٹ اس میں بھی اتنا ہے, تو کیا میرا وہ, فار ایگزامپل میں پنجابی, اب میں انجینئر. اچھا یہ بتائیں کہ اگر کسی اکیڈمیز بہت زیادہ ہیں جو تیاری کرواتے ہیں, تو وہ بھی ہیلپ فل ہیں؟ بہت ہیلپ فل ہیں اکیڈمیز, کیونکہ اب شارٹ ٹائم میں 2-4 مہینے کے ٹائم میں آپ کو تقریباً سارا کورس کور کروا دیتی ہیں. تھینک یو ویری مچ طلحہ زبیر, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ جی. آپ آئے, اتنا خوبصورت نعت ہمیں سنایا, پھر جیسے ہماری کالر تھیں سر کی, بہت سارے لوگ, ان کی نالج میں آپ نے اضافہ کیا, ان کو بتایا. تھینک یو ویری مچ جی. لیدن کو اس پر کوئی شانتی بریک کر لوں, واپس آسانی کی بخیر, رمضان سروز.
वेलकम बैक टू पखेर रमज़ान लिदुनको तासु ज़मंगा प्रोग्राम गोरी द हम पश्तो वरना नेख पनेगा मा सर ख्वा के तासु गोरी जनी जनाब कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति च द 13 शपेतो कलुना ستاسو سره د دې ملګرتیا ده زموږ سره د ملګرتیا ده د سلو نیچرل انګریډینټس چې کوم دي دا کشمیر کوکینګ آیل اینڈ بناسپتی چې کوم دي هغه تیار شوي دي چې واقعي یو ډیره لویه خبره ده د صحت په حواله سره او دا یقین ولرئ چې کم خوراک هم په کشمیر کوکینګ آیل اینڈ بناسپتی کې جوړیږي نو د هغې خوند به یو په دوه وي ځکه چې د دې ملګرتیا زموږ او ستاسو سره ده 13 شپېتو کالونه یعنی زموږ په خوشحالۍ او زموږ په غمونو کې زموږ سره شریک زموږ سره یو ځای کشمیر کوکینګ آیل اینڈ بناسپتی ښه لیدونکو همدې سره چې دی خپل د پروګرام بل میلمه طرف ته ځمه جناب هغې د ماشومانو سپیشلیسټ دي هغې سره به د هغې په حوالې سره خبرې کوو څنګه چې د پروګرام په اوپننګ کې ما تاسو ته وي چې نن پروګرام د میندو دپاره مهمه دی د ماشومانو دپاره مهمه دی نو زموږ پروګرام سره اوسیږئ کوم کوېسچن وي کوم سوال وي نو پلیز تاسو موږ ته لایف پروګرام کې چې دی کال کولی شي ما سره ناست ډېر محترم ډاکټر بلاول علي عارف ډاکټر صاحب ستړي مه شئ تھینک یو سو مچ څنګه ډاکټر صاحب تاسو ښیي چې ډېره زیاته مننه چې زموږ پروګرام ته راغئ روجه کې الحمدلله تھینک یو سو مچ تاسو ډېره مننه چې تاسو ماته د خپلو خیالاتو د خپرولو یو موقع راکړه تھینک یو سو مچ مننه ډاکټر صاحب اولنی تپوس زما دا دی چې صحتمند ماشوم منګه چاته ویلی شو لک ماشوم چې کوم صحتمند وي د هغې د یو ډاکټر د نظر نه څه هغه کې خوبیانې څه کوالټیز چې کوم دي څه پوینټس چې کوم دي هغه به تاسو وایي چې هغې کې پکار دی صحتمند ماشوم کې ډېر امپورټنټ سوال تاسو کو د دنیا په کتابونو کې د دنیا د ډاکټرانو به خپل نظریې وي د صحتمند ماشوم د ډیفینیشن یا د هغې تعریف بیانولو کې جی خو ما دپاره هر هغه ماشوم صحتمند ماشوم وي چې د کم ماشوم پیدایش پوره په 9 میاشتې باندې وشي ښه سیکنډ د پیدایش نه بعد هغه فوراً وجاړي یس ښه او دریم نمبر باندې هغه ماشوم چې کوم همدغسې په ټایم وجاړي او بیا هغه ماشوم د مور په پای راغټ شي دا درې قسمه خوبۍ چې کوم کې وي نو د هر ماشوم ته زه هغه صحتمند ماشوم ویل غواړم ولې چې په دې کې د هر سټیج خپل یو امپورټنس دی او د مور سره تړلی لټ سې که د مور خوراک کې مسله وي یا هغې فولیک اسید د ډیورنګ زچګي دوران حمل یې نه اخیستی نو هغه ماشوم د برین ډیولپمنټ هغسې نه کیږي نو داسې ماشوم بیا په فیوچر کې د ذهني معذورۍ سره مخ په وړاندې کیږي دویم چې څنګه ما خبره وکړه چې په پیدایش نه بعد فوراً وجاړي د فوراً جړلو کې دا لاجک دی که انکیس یو ماشوم په 30 سیکنډ کې ونه جاړي نو هغه ماشوم دماغ ته بر وخت د وینې ترسیل نه کیږي چې د وینې ترسیل نه کیږي بر وخت مزغو ته اکسیجن نه رسي دغې د وجې دا ماشومانو دماغ واړه پاتې شي او دریم نمبر خبره بیا چې کله هغه ماشوم پیدا شي دا دوه پازیټیو تھنګ سره او دریم پازیټیو شی دا چې کله مور خپل پی ورکړي داسې هر ماشوم ته زه صحتمند ماشوم بم صحیح ده یعنی د لورو دپاره ما خیال چې 2.5 کاله دی پی د مور پی او د الګ د پاره 2 کاله چې کوم کم از کم پکار دی چې موږ سره کالر دی جنید پېښور نه هلو السلام وعلیکم السلام جنید څنګه تاسو خیر دی شکر او ډاکټر سلامونه علیکم ډاکټر وعلیکم السلام جنید تاسو سیګنل ما خیال څه پرابلم دی نو که تاسو داسې کېدلی چې تاسو आवाज نه کټ کیږي هلو आवाज راځي اوس جی خپل سوال وکړئ جی ټول اول خو تاسو ډیره مهرباني روزانه دونه ښه ګیسټ راولې ډیر په شوق سره تاسو پروګرام ګورو ثانک یو ډیره مننه او د سر نه کوېسچن دی ډاکټر صاحب نه جی کم ماشومان چې هغه ته کم چې اوټیزم وي هغې باره کې سر ووایي چې هغه څنګه موږ منیج کوو د هغو څه منیج کولو څه طریقه ده ډاکټر صاحب کاینډلي هغې باندې لږ روشني واچوئ اوکې ثانک یو جنید ډاکټر صاحب د دې سوال جواب ورکړو بیا به زه خپل کوېسچنز طرف ته لاړ شم ډېر امپورټنټ سوال دی وکړو اوټیزم چې هغې ته موږ په عام لغت کې بهراپن یا نه اورېدلو والا ماشوم وایو اوټیزم زموږ په دې کمیونټي کې ډېر زیات پریویل کوي اور د مین ریزن از چې ماشومان ان نوټس پاتې وي زموږ چونکې پښتنه معاشره کې د میندو په سر ډېره ذمہداري وي هغې ماشومانو ته هغسې توجه ورنه کړی شي کنی که د دې ماشوم بر وخت تشخیص وشي او بر وخت داسې ماشوم علاج وشي
نو زما خیال د داسې ستونزو موږ ډېر مخکې د دې مخنیوی کولی آیا شو. دا تکلیف ماشوم ته که د پیدایشي وي نو مطلب دا چې دا ماشوم کله د مور په خېټه کې دی نو ده ته توجه پکار ده یا د مور صحت ته توجه پکار ده؟ د مور د اټیزم آیا دا ریلیټډ دی چې کله ماشوم په رحم کې دی نو هغه ټایم چې کوم دی دې سره پرابلم کیدی چې هغه نشي اورېدی؟ ډېر داسې څیزونه دي ستاسو خبره بالکل ټیک ده. څه جنیټک عوامل داسې چې هغه د مور او د پلار د طرف په جینز کې شامل وي او هغه جینیاتي مسایل مخکې ټرانسفر شي نو بېشک هغه په حمل کې هم ماشوم انیشلی هغه خو ته دا چې اکثره د ماشومانو د چا سر شیپ بدل وي د چا سر کې اوبه وي یا داسې یا ځینې ماشومان چې کوم دی هغه پیدا شي نو پیدایشي ړانده وي یا د چا په فیس کې څه پرابلم دی یا د چا په شونډه کې کټ لګېدلی دی یا د چا غوږ کې څه مسله ده نو داسې دا هم د هغې یوې څه نه ده که د هغې غوږونو اورېدل چې کوم دی هغه نه دي نو دا هم پیدایشي داسې پرابلم وي نو هغې نو که داسې ماشومان څنګه تاسو مخکې خبرو کړو چې ماشوم ودن 30 سیکنډ پکار دی چې هغه وجاړي کو ډاکټر صاحب داسې ونشي نو مور پلار له پکار چې هغه چیک اپ وکړي اور جی ډیفینیټلی پکار دا ستاسو ډېر امپورټنټ څیز باندې رڼا واچوله. څه څیزونه وي چې هغې ته موږ سټرکچرل ډیفیکټ وایو. لیټ سې که یو ماشوم پیدا شو د سره بهر نه غوږ جوړ نه ده نو دا خو موږ د دې څه نشو کوی آلدو په ویسټرن ورلډ کې په دې باندې ډېر زیات کار روان دی. کوکلیر امپلانټس کېږي مصنوعي هغې ته د اورېدو سماعت امپروو کولو دپاره دننه انسټرومنټس کې خودی شي لیکن هغه چونکې زموږ کمیونټي ډېر زیات دلته غریبانان دي او بلو د پاورټي دي نو آی تھنک هغه فیسیلیټیز موږ دلته که انټروډیوس هم کړو سو دیٹ وډ بی یوزډ. زموږ ګورنمنټ ته دا پکار دی چې دا څیزونو باندې لږ غور وکړي. حالانکه حاضر صاحب ډېر په ښه سینټرز داسې چې هغې کې آټیزم سینټرز په پاکستان کې ډیولپ دي او په هغې باندې ډېر زیات ښه کار روان دی اور د داسې ماشومان چې هغه کم مستحقه دي کم چې دا لوکلی میډ امپلانټس دي نو دا هغې ته فری ورکول کېږي څنګه چې زموږ دا صحت انصاف کارډ په طور باندې کوم او تاسو څنګه ویل لکه څنګه چې جنید دې تپوس وکړو چې مور پلار دا ماشوم څنګه باید ټریټ کړي کومې خبرې دي چې هغې ورته توجه شي ځکه د دې جواب تاسو ورکړئ چې موږ خپل نور خپل ټاپک مین خبره دا ده که ان کیس یو ماشوم پیدا شي او مور پلار دا کتل غواړي چې ماشوم په غوږونو ټیک دی او که نه مین شرط دا دی چې که چېرته ماشوم دا سوشل سمایل د یو میاشت پورې چې مور ته دی ګوري خاندي دا ریسپانس راغی ویل اینڈ ګډ. که ان کیس چېرته وربل کمانډ چې مور ورسره خبره کوي دا ماشوم د مور سره آی کانټیکټ کوي یا نه دا ضروري ده چې موږ د دې څیز ادراک وکړو. که ان کیس د ماشوم ډیورنګ د کنورسیشن د مور سره هغه نه کوي آی کانټیکټ نه کوي سو دیر مسٹ بی سم پرابلم ود هیر. او ډاکټر صاحب د دې علاج کیدلی شي ممکنه ده پاکستان؟ یس که په ټایم باندې پته ولګېدی شي ټایم باندې مطلب څومره عمر پورې د ان علاج کیس که لکه څومره زر چې د دې 1 ایئر پورې که د ماشوم سوشلی ایکټیو شي نو هغه دوران د یو کال پورې ماشوم لکه خپل د روزمره اکټیویټي شروع کی ودرېږي وګرځي نو دې دوران که د هغه ماشوم پته ولګي چې د د آټیزم څه مسلې دي او د دې بر وخت تشخیص وشي او بر وخت یو ښه معالج سره رابطه وشي نو علاج به ان کیس که درنه سټرکچرل ډیفیکټ نه وي نو علاج ممکن دی. ښه جي که د غوږ د پردې څه مسله وي نو هغې دپاره امپلانټ ایښودل کېږي هغې سره امپروو شي. ډېر ښه ډېره مننه ډاکټر صاحب راځو خپل ټاپک طرف ته. تاسو ډېر ښه دا واضح کړه چې بهی صحتمند ماشوم څه ته وایي او تاسو درې پړاوونه چې کوم دي هغه موږ ته تشریح کړه. اوس دا راته وایي چې د ماشوم لپاره څنګه چې کومه درېیمه خبره ده چې هغه ماشوم چې هغه خپل پوره مودې پورې چې د مور پۍ څکلي وي نو ماشوم چې دی هغه ته د مور پۍ ولې ډاکټرز هم داسې وایي چې دا ډېر امپورټنټ دي د ماشوم دپاره هغې کې داسې څه دي کومې داسې خبرې دي چې واقعي ماشوم د صحت دپاره ډېرې ضروري دي چې هغه د مور پۍ وڅکي؟ ډېر ضروري سوال دی او زما خیال دی چې زموږ د کمیونټي آلموسټ ټول خلک د په دې خبرې باندې انکریج کړی شي چې هغوی د خپل بچیانو ته د مدر بریسټ فیډینګ وکړي بیکاز د مور پیو کې الله پاک یو داسې طاقت ایښی دی چې هغه یو هم آرټیفیشل ملک چې کوم دا تاسو ته لوکلی بلټ ملاویږي دې کې نشي ملاویدلی. خو دې کې څومره ښه کمپنۍ والی یس اور دنیا دا مارس پورې لاړل مریخ پورې خو که نشي جوړولی هغه د مور پای نشي جوړولی. ٹھیک ده نو د مور پایو کې الله پاک ډېر زیات کرامات ایښي دي اور زما خیال دی کوم ماشومان چې د مور په پایو باندې رالوی شي د هغې انټلیکچوال ایبیلیټي د هغې لرننګ کیپبلیټیز او د هغې یو پروډکټیو ژوند تېرولو چانسز د هغه ماشومانو په نسبت ډېر زیات وي کوم چې دا د غوا پی یا چې کوم دا لوکلی زموږ د پلاو علاقو کې یا ډبي والا پیس کې پاوډر والا پیس کې بیا پاوډر کې ډېر زیات مسلې دا وي چې هغه مور ته پته نه وي چې فیډر جوړول څنګه دي
څونه مقدار کې اوبه Yes, پکار دي څونه مقدار yes, کې yes. د پاوډر ایډ یس نو هغه د روز اول نه ماشوم ته یا خو ډیر زیات کنجسټډ مل ورکوي او یا ډیر زیات ډایلوټډ مل ورکوي د هغې د وجې د ماشوم د هغه قدرتي دا کوم د ریکوایرمنټس د نیوټریشنل ریکوایرمنټس هغه میټ اپ کېږي نه د هغې د وجې ماشوم هغسې ګروت نه کېږي نو ما خیال دی چې دا ټول پښتنې میندې او زموږ د ټول د پاکستان خلک دې په دې خبرې کنوینس کړی ډاکټر صاحب د پی ورکولو په وخت کې چې کله ماشوم پیدا شي او پی ورکوي نو هغه د مور پی شروع کې چې کوم دی وارګه غونډه کوي خراب غونډه نو ډېر خلک چې دی هغوی دا ماشوم له مو ورکوي چې دا ماشوم صحت خرابوي ځکه لا خو صحیح پی نه دی راغلی نو تاسو څه وایئ دې کې دا داسې خلکو توهمات دي او زه ما چې که څوک دا کوي یا به ډېر غټ بلنډر کمټ کوي بیکاز اول چې کله ماشوم د نوې دنیا ته راشي د نوې دنیا د ماحول هر جراثیم په د باندې دا اټیک کولو کوشش کوي بالکل د دې جراثیمونو نه بچ کولو دپاره د قدرت یو نظام دی چې انیشلی دا 3 ورځې کم چې وارګه پښتو کې ورته وي او زموږ په میډیکل ژبه کې کولاسترم ورته وایي دې کې الله پاک انټي باډیز یې ښوي چې هغه قوت مدافعت د ماشوم زیاتوي هغه د بیمارو نه بچ کېدی شي هغه د راتلونکي د 6 میاشتو پورې هغه د ټول بیمارو نه محفوظ شي نو زما خیال دی چې هر مور دی کې اس دغه خبره دورای خبره پکې نشته هر مور دی د ورځې اول نه بېشکه که یو ساس کېولی نه وي د یو ساس کې په یو قیمت 10 ډبو برابر دی صحیح ده دا راته وایي چې اکثره میندې دا خبرې کوي چې یاره اول یو میاشت یا 3 میاشتې پورې زما پی وي بیا زما پی اوچی شي نو زه ماشوم له مجبور یم چې زه بیا هغې له فیډر ورکوم صحیح ده نو دا راته وایي چې دا پی ولې د میندې چې دی وچی شي آیا دې کې د ډایټ وجه ده که څه وجه ده دا یس دا د دې کمیونټي ډېر یو illogical غونته سټیټمنټ وی چې کله کلینکس ته ماته کله راشي نو مریضان نو میندې دا وی ډاکٹر صاحب اس لیے نہیں دیا کہ میرا اپنا دودھ نہیں تھا ایون په پنجاب کې دا ټرند ډېر زیات دی نو زه خپل ځاني په دې حق له دا ویل غواړم چې د مور پی کله هم نه وچیږي دا زمونږ میتس دي دا زمونږ مس انډرسټانډینګز دي دا مس کمیونیکیشن دی چې هغه د ډاکټر نه واله تر د موره پورې دا منځ کې مس کمیونیکیشن ګیپ دی یو مور دې په دې خبرې باندې قایله کړی شي چې دا ماشوم پی چې کوم ستا د پیدایش نه سټارټ شي د ماشوم دا به تر اخره پورې وي د 2.5 کالو پورې خو اکثره ماشومان نه مړیږي که نه یس دا د نه مړېدو وجه دا ده چې د مور خپل خوراک ټیک نه وي د مور خپل فلویډ انټیک ټیک نه وي چې د اوبه یا جوسز مور ته پکار دی چې هغه په کم پیسو باندې د وچ پی خپل ماشوم دپاره پریفر کوي هغه پیسو د دې ځان ته فروټ راوړي د هغه پیسو د دا ځان ته پی راوړي هغه پی د داس کی هغه فروټ د داس کی د ماشوم ته هغه خپل پی به ملاویږي نو دا هسې یو توهم دی چې زما پی نشته یا پی ختم شو زما د کې حقیقت نشته صحیح ده ډاکټر صاحب بیا دا میت هم غلطي چې ځینې ښځې داسې وي چې زما په یو ماشوم پی وي په بل ماشوم باندې پی نه وي دا هم یس دا هم ابسولوټلی تاسو خپل خبرو کې ذکر وکړو چې که یو ساس کې پی هم وي که نه د مور سینه کې نو پکار ده چې هغه خپل ماشوم له ورکوي لکه دا خبره تاسو کوئ نو تاسو دا ویل غواړئ که د مور پی کم هم شي نو هغه دې په خپل فوډ باندې کار وکړي چې خپل خوراک دی هغه ډایټ دی خپل صحیح کړي خو پی ورکول دې ماشوم ته نه پرېږدي که هغه به نه هم فیډ کېږي دا ستاسو خبره ده نو تاسو وایئ چې دا مسله به حل شي د دې مور صحیح ده دا راته ووایي چې اکثره نه میندې په دې کې چې دی یو خو زموږ اکثره میندې چې کوم دي که یو خو زموږ د کلو کې دي یا زموږ د ښځې چې هغې کومې مسلې ما تاسو ډسکس کړي هغه دي ځینې زموږ په ښار کې دي هغوی نه غواړي چې د هغې فکر خراب شي نو دې وجې نه به هغې خپل ماشومان چې دی هغه نه فیډ کوي صحیح ده خو ما چاته کې دا هم اورېدلی دي که تاسو خپل ماشوم فیډ کوئ نو تاسو ته برسټ کینسر نه کېږي یس دس از اندر ویری ګډ تھنګ چې هغه نیچرلی یو پروټیکټیو میکانزم دی چې کله یو مور خپل بچي ته پی ورکوي نو هغه مور د سینې د کینسر چې هغه نن سبا په پاکستان کې ډېر په هایسټ all over the world ډېر زیات دی of course so the only reason I think is چې کله چې مور انکریج شي هغه د بریسټ فیډینګ وکړي نو انشاءالله د داسې موضوعي مرضونو نه هم هغه بچ کېدی شي نو مور دپاره یو ثواب په ثواب دی زموږ چونکې اسلامک کلچر او که پی نه ورکوي او پی چې هغې پمپ کوي د دې دپاره چې زما فکر خراب نه شي نو دې نه د مور صحت ته څه نقصان رسیږي مین لکه خاص کر د څه بیمارۍ خو به نه کېږي د هغې بریسټ کې یا داسې مسله خو به نه زما په خیال پمپنګ صرف یو کنډیشن کې پکار ده چې مدر کوي and that is چې کله د یو مور ماشوم پیدا شي او د ماشوم وزن د 2 کیلو نه کم وي
ولا چې یو ماشوم د 2 کیلو نه کم پیدا شي نو کله چې دی بیا د مور پی خوري د چې د خولې کم طاقت دی د جسم کې چې کم د انرژي سٹور کی هغه ټول د په سکینګ باندې یوټیلایز شي نو دی هلته ویټ نه زیاتوي. نو زما خیال دی چې د اونلی کنډیشن از ایکسپریسډ بریسټ ملک هغه ماشومان لپاره ضروری دی چې د کم ماشوم وزن د 2 کیلو نه کم وي. ښه ټیک شو. اوس دا راته وایي چې د ماشوم ته د مور پی خدا ویلی شوي چې هلک ته 2 کاله جنۍ ته 2.5 کاله پورې خدا راته وایي چې دې ته خو غذا هم نوره شروع کول پکار دی ټوس غذا چې ورته وایي نو تاسو ایز ا ډاکټر څه سجیسټ کوئ چې هغه کوم عمر کې ورکول پکار دی او شروعات کې څه ایډ کول پکار دی د هغې په خوراک کې؟ زه به د دې دویم خبرې جواب ناول دا خبره ضرور وکړم چې زمونږ د بریسټ فیډینګ قرآن کې هم چونکې حکم دی چې الله ویلي چې هلک ته 2.5 کاله او جنۍ ته 2 کاله. دیکھئے لاجک دا دی چې د ماشومې د فیمیل مازغه زر میچور شي ځکه الله پاک هغې ته 2 کاله مدت ایښی دی. لور دپاره 2 کاله دی. سوري ښه ما بیا غلط هلک دپاره 2.5 کاله دی. اوکې هلک دپاره 2.5 یس نو دا د هلکانو مازغه لږ وروسته میچور کېږي نو ځکه هغې لږ ټایم زیات ورکړي. اوکې سیکنډ تھنګ څنګه چې تاسو ویل چې د ماشوم کوم چې دا بریسټ ملک دی تاسو دا سوال ما دا وی چې لکه هغه یو غټ علمي د مور پلار دپاره دا وی چې لکه دته موږ په کوم عمر کې ټوس غذا چې دا شروع کو صحیح ده او اول انیشلی هغه ته موږ کم غذا ورکولی شو دا هغه سټمک میدا او دا هغه چې کوم دی هغې سره وینینګ ماشوم ته آیډیل ایج دی 6 months 6 months باندې پکار ده چې یو مور ماشوم ته د نرم غذا ورته سٹارټ کی چې پاغې کې د سوجي حلوا شوه پاغې کې کھچړی شوه آلو دی ورته وی شي هغه دی ورته میش کی ور دي کی کیلا ورته ورکوي شي حالانکه زموږ په د کمیونټي کې د کیلې خلاف سخت میت دا ده چې ماشوم ته کیلا مور کوي چې سینه خرابېږي یا خلا دا سینه دا سه هرگز نه ده ٹھیک ده ماشوم کا ان کیس چرته کف هم کوي پاغې کې هم تاسو کیلا ورکوي شي یس دس از ا ویری سرپرایزینګ تھنګ. نو ما خیال دی چې 6 میاشتو نه تاسو خپل ماشوم چې دی هغه سٹارټ کوی شي نرم غذا. ښه صحیح ده. دا راته وایي چې اکثره میندې چې کوم دي کله چې ماشوم لکه دا د 6 میاشتو شروع کړو نو هغې چې اکثره سخت خپله خوري هغه ماشوم لم ورکوي مین لکه هغه وریجې خوري نو هغه هغه لم خوله کې ورکوي هغه که اکثره میندې ما کتلي دي د چکن څه د چرګ هډوکې دی هغه هغې له لاس کې ورکوي نو آیا دغه سالن سره ریلیټډ څیزونه چې کوم دی د ماشوم له ورکول دا هیلدي دي صحیح ده؟ زما خیال دی دا د سره ټیک نه دی ځکه چې د ماشوم معده ډېره کمزوري وي انیشلی که تاسو هغه ته سپایسي فوډس ته انټروډیوس کړئ د داسې ماشومانو راتلونکي ژوند لږ مشکل وي. زموږ د انهیلدي پریکټسز دي آسې هم چې ماشوم لږ غټ شي د 1.5 کال د 2 کالو شي نو مور پلار اول شی چې کوم خلی هغه لیس یا کورکورې چیټوز دا سیزونه آلدو دا د ډسکریج کول پکار دي بیکاز د سره د ماشومانو د راتلونکي ژوند ډېر زیات مسایل پیښ دی شي او ماشوم وزن نشي ګین کوي ماشوم هغه سه پروډکټیو ژوند نشي تیروي. زما خیال دی چې د مرچکو نه د لږ اجتناب وکړی شي. ښه مطلب هغه دغه سټمک د پاره نه دی صحیح ده. ښه اکثره چې ماشوم پیدا شي نو وایي چې دا به د 40 ورځو پورې نه لمبوي نه دا هم مت دی یا وایي چې یوه هفته به نه لمبوي. ډاکټر صاحب ستاسو په نظر باندې چې یو ماشوم پیدا شي هغه څومره ټایم کې صفا کول پکار دی یا لمبون پکار دی؟ زما په نظر هر هغه ماشوم چې د پیدا شي نو ایټ لیست منیمم یو ورځ بعد هغه لمبول پکار دی. دلته چې کوم کانسیپټ تاسو په 40 دن باندې دی هغه زما په نیز ته یو ورځ هر ورځ آیډیل دا ده چې هر ورځ لمبوي خو که نشه کوئ یو داسې کمیونټي کې اوسېږئ چې تاسو ته ریسورسز نشته نو ما خیال دی یو ورځ بعد تاسو ضرور لمبوي خپل ماشوم بیکاز د ماشومان د سکن نه انفیکشنز انټروډیوس کېدی شي د ماشومانو سکن ډېر نازک وي که ان کیس دی کې سکن کې انفیکشن انټروډیوس شو ستاسو بلډ ته به شامل شي او ماشوم د ریکرنټ نمونیاز او د داسې سیزونو سره مخ په وړاندې کېدی شي. صحیح ده. ډاکټر صاحب مونږ د ماشومانو اکثره چې ماشومان نوي پیدا شي خو هغې ته د خېټې یا د معدې ډېر زیات پرابلم وي نو بیا هغه مور چې دی نو هغې باندې ټوټ کې کوي صحیح ده چې دا څیز ورکړه چې څوک ورته څه وایي چې دا ورکړه دا راته وایي چې ماشوم کله راشي هغې ته یو خو هغې ته هیپیټایټس چې کوم دی زیړوالی چې کوم دی هغې باندې زر راشي د دې وجه څه ده؟ دویمه خبره دا ده چې دغه د دې د خېټې مسله ولې پیدا کېدو سره چې کوم دی ودن ډیز چې کوم دی شروع شي یا خېټه سخته ده یا دغه خېټه خوږېږي یا وپړسېږي دا د دوه وجې ولې وي؟ ګوره دې کې ډېر زیات عوامل دي دا د ماشوم د کم د خېټې درد وي که نه دې کې ټولو کې مین فیکټر چې کوم دی هغه
امپراپر فیډینګ ټیکنیکس دي چې هغه مور ته پته نه وي چې ماشوم ته پی ورکول څنګه دي. آیډیل ماشوم ته د پی ورکولو پوسچر دا دی یو ول هاف ټو میک 45 ډیګریز. دلته به ماشوم واچي او په دې انګل به واچي چې خپې لاندې وي سره بره وي. اوکې اول آغاز د دې ځای نه وشي چې دلته ماشوم ډایجیشن سٹارټ شي. ان کیس تا ماشوم داسې اچولی نو الریډي دغه ماده او د خوراک نالی خو بالکل سیده وي دا خو بیا وروسته روټیټ شي نو داسې ماشوم همیشه میندې دا کمپلین کوي ډاکټر صاحب پی ورکم الټی وکړي چې دا څه وجه ده. دویم دغه مین کامنټ دا وي چې ډاکټر صاحب د ماشوم د خېټې درد دی د ماشوم د خېټې درد دی د درد څه وجه وي د درد دا وجه چې مور پی ورکل ماشوم یې سملولو. دس از ا رانګ پریکټس. په کار ده چې پی ورکي او ماشوم ته مور ہوگا بیا چاہیے 10 سے 15 منٹ 10 سے 15 منٹ اور دا صحیح دے چې دا سیمه کې لایک دا یس برپینګ به پکای چې ډکار واخلي حالا هغه ماشوم تب اچھا سملول ہوتا نو زما خیال چې دا هغه فیکٹرز دي چې د دې د وجه او بیا دریم غټ شي ماشوم د فیډر صفای ډیر امپورټنت ده. ځانمندې نه پويږي هغه باندې یس کین کیس مور ته دا پکار دي چې فیډر ګډ هایجین ساتي داغه سره ماشوم د ډیر مسایلو نه بچ کېدای شي. صحیح د اخیره کې به زبم لګ داسې ایډ کوم چې اکثره چې کوم مېندې ماشوم ته فیډر ورکوي یا په فیډر کې جوس ورکوي اوبه ورکوي چې سم ورکوي فیډر ښه طریقه دار چې هغه تاسو صفا وینځئ بیا لږ شیدول اوبو کې هغه لږ ساعت دپاره ویه شوی داسې ده که نه د هغې بس بیکټیریا چې کوم وي هغه به ختم شي. تھینک یو ویری مچ ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه. تھینک یو ویری مچ. جی لیدونکو په خیر رمضان ټرانسمیشن کې اوس یو دمالو واپس راستانه کیږو د هم پښتو ون سره اوسئ. جی لیدونکو ویلکم بیک ټو په خیر رمضان یو ځلې بیا ستړي مشئ په خیر رمضان پروګرام ته ما سره د پروګرام په دې سیګمنټ کې مفتی صاحب ناست دی. جی ستړي مشئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب موږ مختلفو موضوعاتو باندې روزانه خبرې اترې کوو. زمونږ د سوسایټۍ یا زه به دا ووایم چې دا د ژوند سره تړلې خبرې دي چې یو ښځه چې د هغه کونډه شي یو ماشوم چې دی هغه یتیم شي یا د هغه مور مړه شي یا د هغه پلار چې کوم دی هغه وفات شي. د کونډو حوالې سره زه غواړم ځینې مسلې چې کوم دي په هغې باندې موږ خبرې وکړو. موږ دا اورېدلي چې یاره کونډه چې کوم ده هغه زموږ په دستور داسې کېږي زموږ په دستور مطلب د پښتنې معاشرې خبره کومه چې اکثره چې هغه کونډه شي نو هغه بل لیور ته چې کوم دی هغه په نکاح کې یا چې کوم دی هغه کونډه شي نو هغې سره او چې نه د دې خو 2 یا 3 ماشومان دي یا دا ځوانه ده یا دا بچي چې کوم دي شته دی لږ ستر دي نو دی ته د واده اجازت نشته دی د خپل کونټوب چې کوم دی د ماشومانو ته چې دی دا تیرږي. نو په دې هکله زه غواړم چې ستاسو نظر او د شریعت موږ ته ووایئ چې شریعت دې باره کې څه وایي چې یو کونډه حق لري چې هغه بله نکاح وکړي او دا حق د هغې سره دی که نه دا حق به د هغې ښه سرګنۍ یا د هغې چې کوم کورنۍ ده د هغې به ډیسایډ کوي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کې اللہ تعالیٰ فرمائی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و10 چې د کومو ښځو خاوندان وفات شي او دا ښځې به عدت تیری 4 میاشتې او 10 ورځې چې کله فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف. اللہ تعالیٰ فرمایي چې کله دی دا 4 میاشتې او 10 ورځې عدت تیر کو بیا په دې باندې هیڅ قسمه ګناه نشته که دا مخکې ځان دپاره څه کوشش وکړي ځان دپاره بله نکاح وکړي. مثلا اللہ تعالیٰ اجازت ورکوي. د زمانې جاهلیت هغه رواج او دستور دا و چې کومه ښځې به خاوند وفات شو دا ښځه به کونډه شوه دا به بیا ناسته وه په کور باندې او دی به بل واده نه شو کولی ولې چې د هغه خاوند نه به دې ته څه مال دولت پاتې شوی او د دې د خاندان خواهش به دا و چې دا پیسې دا مال دولت دی همدې سره دلته کې پاتې شي که دی بل واده وکړو دا به ځان سره یوسي نو د هغې د وجې نه هغې باندې به هغه تکالیف هغې تیروله او یو طرف ته به د هغې د خاوند هغه جدایي وه بل طرف ته به پې د دې معاشرې دا جبر رالو او هغې ته به اجازت نه ورکولو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل حیات طیبه کې د 100 کونډو سره واده وکړو او د یو قسم دا مونږ ویلو شو چې دا د نبی علیه السلام سنت دی. هغې د دې کونډو او د یتیمانانو خیال وساتلو او د دوی والی او وارث به جوړ شو
حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې کله 3 سيزونه پوره شي هغې کې تاخیر نه دی کول پکار. د مونځ ټیم شي فوراً مونځ پکار دی. د جنازې ټیم راشي جنازه پوره کول په هغه ټیم سره پکار ده، لیټ کول لري پکار. او کومې جنۍ ته چې د جوړ خاون ملاویږي، د جوړ رشته ملاویږي، فوري د هغې رشته پکار ده، بلا وجه په رشتو کې تاخیر کول نه دي پکار. او بعضې روایاتو کې دا درېیمه خبره دا د کونډې باره کې ده چې کومې کونډې دپاره د جوړ او مناسب رشته راځي نه هغې ته فوري چې دی نکاح کول پکار ده. اوس 2 خبرې دي. یو هغه خبره چې د یو کونډې ماشومان واړه وي او د هغې د وجې نه هغه بل واده نه کول غواړي، وایي چې زه د دې ماشومانو په تعلیم او تربیت باندې زه فوکس کول غواړم او زه واده نه کوم. یا داسې هم کېږي چې که زه واده وکړم نو کېدای شي چې زما چې کوم بل خاوند هغه زما د بچو داسې خیال ونه ساتي، هغې دا قبول نه کړي. جی جی د دې وجې نه که یو ښځه واده ونه کړي او خپل ځان او خپل ژوند چې دی نو د دغه ماشومانو دپاره وقف کړي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې هغه ښځه چې د هغې خاوند وفات شوي او هغه د خپلو بچو د وجې نه بل واده ونه کړي نو دا به په جنت کې ما سره داسي د دواړو ګوتو اشاره وکړي چې څنګه دا دواړه ګوتې یو ځای دي داسي، یعنې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره به د دې مقام وي په جنت کې. خو دا په هغه صورت کې چې د دې نیت دا وي چې زه د دې ماشومانو د وجې نه خپل ژوند قربانوم او زه نه کوم. ها که چېرته بالفرض د واده نه کولو د وجې نه د دې ته فتنه کې مبتلا کېدو څه خطرات یا د معاشرې جبر په دې باندې نو بیا نه بیا په دې ته نکاح کول پکار دي. بل تاسو چې کوم د لیور د نکاح تذکره وکړه نو د یا د هغې د نکاح حق چې کوم دی هغه د سخرګنۍ یا د پلارګنۍ سره د کونډې سره نه جي کومه ښځه چې کونډه وي هغه د هغې ته شریعت په خپله حق ورکوي د خپل نکاح، هغه په خپله چې دی نو خپل نکاح کولی شي. بهتره دا ده چې د خاندان په مشورې سره وشي، د مشرانو په دغه سره وشي، خو هغه څوک مجبورولی نه شي. که چېرته خاندان هغه مجبوروي چې ته لیور سره نکاح وکړه. لکه موږ داسې ډېرې کیسې کتلي دي، تاسو هم د دې سوسایټۍ یا د ټولنې یو حصه مفتي صاحب موږ اکثره خلک دا کتلي یا د پیسو د وجې نه یا زموږ خلک د غیرت د وجې نه چې اوس په زما ورندار چې کوم دی نو بل کس ته کینی نو هغه لیور چې لکه هغه به مې بي د الریډي ښځه هم لري بچي هم لري، هغه به دومره چې کوم دی ښه نه وي یا به د هغې نه عمر کې ډېر لوی وي یا به د هغې نه عمر کې وړوکی وي، خو صرف د دې خبرو وجې نه چې کوم دی که ته آپشن لري نو صرف دلته دې لیور سره یا تا نه مشر یا تا نه کشر یا الریډي ښځې بچي لري، که د هغې په نسبت هغې ته بهر نه یو رشته راځي چې هغه ښه دی، هغه د هغې ژوند هغه تاسو چې د جوړ یو رشته راځي صحیح ده، خو هغې ته یې نه پرېږدي ځکه چې دا بهر نه ده. نو دې حوالې سره ما چې شریعت څه وایي؟ د شریعت خو به هر حال اختیار دی ته ورکوي کونډې سره چې د دې مرضي ده چې دا خپله د جوړ دغه کې وکړي. یو مسله بله راځي د کفاءت والا چې خاندان اونچ نیچ چې کوم دی د هغې خیال به ساتي چې ته د لو خاندان کې لاندې خاندان کې نکاح ونه کړي، هغه ځان ته یو مسله ده. خو به هر حال شریعت دې ته اختیار ورکوي چې دا اختیار د دې دی. ان کیس که چېرته خاندان والا مصلحت په دې کې ګڼي چې دی په خاندان کې دننه رشته وشي او هغه دا پویه کړي او دا په خبره باندې پوه شي او دا د دې رضامندي راشي نو بیا هم صحیح ده. خو که چېرته ان کیس د دې رضامندي نه وي او په زوره پې دا کار کوي نو دا بیا درست نه دی، شریعت د دې اجازت نه ورکوي. لکه سیده ګداره چې د نکاح کوونو حق چې کم دی یا د لکه څنګه چې اسلام کې لور خور هم تپوس راغلی دی چې کله تاسو هغه ورکوي نو یو ځل هغې نه تپوس وکړي نو داسې کونډې سره هم دا حق دی چې هغې نه تپوس وکړی شي، که د هغې رضامندي نو هلته د هغې رشته کول پکار دي. مفتي صاحب د عدت خبره چې کومه ده، آیا د یو کونډې دپاره عدت موده بیله ده او د یو طلاق یافته ښځې دپاره د عدت مدت چې کوم دی هغه چې دی بدل دی، او که حساب غلط شي یا د قصده نه څوک چې کوم دی د عدت په دوران کې چې دی نو نکاح وکړي نو هغه نکاح بیا قبلیدی شي؟ عدت احکام مختلف دي. د کومې ښځې خاوند چې وفات شي دې ته عدت وفات وایي. دا عام طور سره 4 میاشتې او 10 ورځې دي. 4 میاشتې او 10 ورځې به دا ښځه سوګ مناوي، دا به دې کې چې دی نو زیب و زینت نه اختیاروي، کور نه بار به نه ځي. د عدت احکام دا دي چې دا به په خپل کور کې الا دا چې ډېر سخت ضرورت وي چې ته ډاکټر ته تللي نو لاړ به شي علاج معالجه وکړي واپس به راځي کور ته.
سلور میاشتې او لس ورځې د کونډې عدت دا دی چې هغه به په پرده کې اوسېږي، هغه به چې کوم دی سینګار به نه کوي او کور کې وي، کور کې وي صحیح بلا ضرورت به د کور نه بهر نوځي. او که چېرته د دې په خېټه باندې ماشوم و نو بیا د عدت حکم د هغه ماشوم پیدایش دی، که هغه د 4 میاشتو نه مخکې پیدا شو او که وروسته پیدا شو، دې کې بیا دام کیدی شي چې د دې عدت اوږد شي، 8 میاشتو ته لاړ شي، او دام کیدی شي چې میاشت پس د ماشوم پیدا شي عدت به ختم شي. صحیح دی. او که ماشوم نی نو بیا 4 میاشتې او 10 ورځې دي. کم چې عدت طلاق دی، کمې ښځې ته چې خاوند طلاق ورکو نو د هغې عدت دی 3 ماهواري. 3 میاشتې شوې. جی. او که چېرته د هغې په خېټه ماشوم وي نو بیا د هغه ماشوم پیدایش دا عدت دی، هغه که اوږد شو او که زر ختم شو عدت. د عدت احکام دا دي چې دا به په کور کې دننه وخت تېروي، دا به پرده کې وخت تېروي، بهر به نه ځي بغیر ضرورت شدیده، چېرته ډاکټر ته تلل شو یا د دې د کمایۍ دپاره بل څوک نشته او دا په خپله ځي څه رزق ګټلو د ماشومانو دپاره، نو هغې ته شریعت دې ته دومره اجازت ورکوي چې ته دروازې لاړه شه او خپل هغه د رزق چې څه دغه مسایل دي اسباب دي هغه پوره کړه او ماښام نه مخکې به راځي، دې حده پورې اجازت ورکوي. دغه دوران کې دې ته به نه د نکاح پیغام څوک رالیږي، نکاح پیغام رالیږل هم مناسب نه دي. که د چا اراده ویم نو هغه د هغه خپله اراده پوسټپون کړي، مؤخر کړي، چې کله د هغه عدت ختم شي هغې نه پس بیا دې ته د نکاح پیغام لیږلی شي. او د عدت دوران کې نکاح کول دا جایز نه ده، حرام ده، ولې چې هغه عدت کې ده، عدت کې د نکاح اجازت نشته تر څو چې عدت نه فارغه شوي ني تر هغې پورې سره بله نکاح نه کېږي. که چا نکاح وکړه هغه نکاح ویلډ نه ده، هغه به دوباره کوي. صحیح ده. مفتی صاحب دا راته وایي چې اکثرا موږ ګورو زموږ سایډ کې یتیمانان هم ډېر زیات دي، صحیح ده؟ نو دا راته وایي چې د یو یتیم کفالت کول یا د کونډو یا د یتیمانانو په سر باندې لاس کېښودل، هغې سره مرسته کول، په دې حوالې سره شریعت څه وایي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي، غالباً حضرت ابو هریره صاحب نقل کوي چې الساعی علی الارمله والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله. یو داسې کس چې هغه د کونډو مرسته کوي او د مسکینانو مرسته کوي، د هغوی په کار کې منډه تړلوي، دا داسې دی لکه د الله په لار کې جهاد کوونکي سړی. او راوي وایي چې زما خیال دا دی چې یا خو نبی علیه السلام دا وفرمایل چې داسې دی لکه دی جهاد کوي د الله په لار کې، یا دا وفرمایل چې د ده مثال د هغه کس په شانتې دی چې هغه د الله مخې ته ولاړي مونځ کوي او ستړي کېږي نه، یا د الله مخې ته هغه روژه نیسي او افطار نه کوي، مثلا مسلسل روجې وي، نن روژه ونیو ماښام افطاري وکړه، سبا بیا بله ورځ بیا بله ورځ بیا. کوم فضیلت چې د هغه کس دی دغه رنګې د هغه کس هم فضیلت دی چې هغه د کونډو رونډو خیال ساتي او د مسکینانو خیال ساتي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلا حدیث دی د دې باره کې، د یتیمانانو د کفالت باره کې، د بیواو او د کونډو د مرستې او د هغوی سره د تعاون باره کې. یو شاعر وایي، بلکې ابو طالب چې کوم د نبی علیه السلام ترو، هغه یو شعر و چې هغه وایي چې وابیض یستسقى الغمام بوجهه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چهره وایي دومره سپینه دومره مبارکه چهره چې د دې په توسل سره وایي خلک باران غواړي. او بیا وایي سمال الیتامى عصمة للارامل، دا هغه شخصیت دی چې د بیوګانو د کونډو والی دی او د یتیمانانو سهاره ده. نو حضرت عبدالله ابن عمر صاحب وایي چې نبی علیه السلام په منبر ناست و، ما به د شاعر د شعر ته سوچ کولو او د نبی علیه السلام چهرې مبارکې ته مې کتو، او واقعتاً چې موږ به د هغوی په توسل سره وایي دعا وغوښته د باران، وایي ابله منبر نه راکوز شوي نو چې پرنالې به ټولې وبهیدې، وایي دومره باران وشو. نو نبی علیه السلام چې دی په دې حوالې سره مشهور و چې د کونډو به هغه خیال ساتلو او د یتیمانانو د پرورش باره کې بارها په روایاتو کې دي انا وکافل الیتیم کهاتین، هماغسې چې زما او د یتیم پرورش کوونکي والا ځای به په جنت کې داسي، او په دې دواړو ګوتو اشاره به وکړه چې دا به زما سره. نو دا تعلیم به ورکولو صحابه کرامو ته چې دا چې دی نو یو پسه هوا دغه د پلار سورې ته خدای پاک واغشتو، نو اوس د امت ذمہ داری ده. بیا د هغې کې هم چې دی نو مختلف کیټګریز دی، که یو یتیم داسي چې هغه ته پلار چې دی نو خپل مال دولت پرېښي، نو د هغه د والي د هغه د ورثاو حق دا جوړیږي چې د هغه پیسو او د هغه مال دولت حفاظت وکړي او په دغه یتیمانانو باندې خرچ کړي. او
فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. کله چې دی سنې رشد ته ورسي، دی پوه شي، دی عقل پخته شي، بیا هغوی ته خپل مال حال حواله کړه. او که چېرته پلار ورته څه جایداد مال پرېښي نی، نو بیا د دغه دا د هغه د رشته دارانو ذمه داري ده. که رشته دارانو سره هم څه نی، نو بیا د حاکم وقت ذمه داري ده چې هغه چې دی نو د هغوی د کفالت هغه بندوبست وکړي، د بیت المال نه هغوی ته مقرر شي. تھینک یو ویری مچ جی. مفتی صاحب تاسو نه نور تپوسونه کوم، خو ذکی وختي راسي چې کم دی نو هغه څه پارټیسپیشن نه دی کړی، هغه طرف ته زه نه یم تللی ځکه وختي ډاکټر صاحب و، بیا مفتی صاحب سره په دومره اهم موضوع باندې خبرې کېدي. السلام علیکم ذکی. وعلیکم السلام. ته ما تاسو د مفتی صاحب خبرې ډېرې زیات غور سره اورېدي، بیا به وي چې ما له داسې تپوس کول غواړئ؟ نه مفتی صاحب ماشاءالله ډېر ښایسته خبرې کولې، او بل ډېر زیات نن کم ټاپک یتیمانو هغې باره کې ډېر ښایسته خبرې کول. زه مفتی صاحب نه تپوس کوم، کله یتیم کم ښځه به بیوه شي که نه، کله واده وکړي خپل مرضۍ سره ان کیس، هغه که ماشومان ځان څه ساتلی شي، هغې بل خاوند ته ورکولی شي، کم مطلب ان کیس خپل اسخر کور ته پاتې کېدی شي که نه. د ماشومانو د پرورش چې دی دا یو ځان ته ټاپک دی چې د هغې کې دا دی چې کله ماشومان واړه دي، 10 کالو نه کم عمر دی، نو مور ته د هغې د پرورش حق حاصلي چې مور به د هغې پرورش کوي. خو ان کیس چې ته دا مور بل واده وکړي، نو بیا دا پرورش هغه حق چې دی هغه پلار طرف ته منتقل شي. که پلار ژوندي وي نو طرف ته منتقل شي، لکه د طلاق په صورت کې چې پلار چې دی ښځه پرېښې وي که نه، دا ماشومان هغه به بیا پلار سره وي، او که پلار نی نو هغه به بیا نیکه سره وي. او که چېرته هغه مور یې ځان سره ساتلی شي او د هغې چې کوم هغه بل خاوند یې هغې ساتي، هغوی تعلیم و تربیت خیال ساتي، نو بیا هغې کې هم څه بدیت نشته. ښه جي. جایداد حوالې سره شریعت څه وایي؟ که د یو ښځه واده وکړي د هغې ماشومان لاړ شي د هغې سره، نو د خاوند په جایداد کې یا د هغه په پیسه کې یا په مال دولت کې د دې یتیمانانو حصه کېږي؟ دا بالکل د هغه خپله حق دی، هغه یو ډیفاینډ حق دی چې د ماشومانو چې د پلار نه کم جایداد پاتې د خپل پلار نه، جی جی، نو هغې کې به د هلک 1 حصی 2 حصې وي، د جینۍ به 1 حصی، او دغه رنګې د هغه بیوه د هغه کونډې هم خپله حصه ده، د هر چا خپل یو ډیفاینډ حق دی. خو کوم چې هغې بل خاوند کړی دی، دویم خاوند، هغې په جایداد کې خو به د ماشومانو حصه نه وي؟ نه جي، د هغې په جایداد کې د دې ماشومانو حصه نشته. صحیح شو جي، صحیح ده صحیح ده. لوڼه رحمت دی. صحیح ده. زموږ د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپلې لور سره د عزت د احترام او د مینې دا علم و چې هغه به کله د هغه لور راغی نو دی به ورته پاڅېدلو، او چې به کېناسته نو دی به ورته خپل څادر خور کو. صحیح ده. او دا دی چې هغه کور باندې د الله رحمت وریږي چې کوم کور کې چې کوم دی نجونه پیدا شي. نو داسې که په یو کور کې چې کوم دی د چا چې کوم دی صرف لوڼه یي، صحیح د زامنې نه، د هغې حوالې سره شریعت څه وایي؟ زمونږ معاشره کې عام طور سره دا یو غلط تصور دی چې د کم کس چې دی نو صرف لوریانې وي او زامن یې نه، نو هغه ته میرات وایي، هغه ته ښه نظر سره نه ګوري. جی بالکل همداسې. یا د لور په پیدایش باندې هغوی د خفګان اظهار کوي. دا ټول د زمانې جاهلیت والا خبرې دي، دا بالکل غلطې خبرې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایل چې کم سړي د خپلو 2 لوریانو پرورش وکړو، د هغوی تربیت یې وکړو تر دې چې هغوی د بلوغ حد ته ورسېدی، یعنې لویې شوې، وایي دا 2 لوریانې به د دپاره د جهنم نه آړ جوړېږي، د جهنم نه د خلاصي ذریعه به جوړېږي. یو ښځه راغلې وه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته، هغې سره 2 لوریانې وې. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هغې ته 3 کجورې ورکړې. هغې یو کجوره اول یو لور ته ورکړه، دویمه بلې لور ته ورکړه، او هغه 3مه کجورې 2 ټوکړې کړه، یو ته ورکړه بل ته، ځان دپاره یې څه پرې نه ښوده. هغې چې دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته دا واقعه بیان کړه چې داسې وشو. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې تا ته دې کې د تعجب څه خبره ښکاري؟ دا جینکۍ خو به هغه د جهنم نه بچ کوي، او په دې عمل سره هغه به جنت ته لاړه وي. دا ښځه د دې عمل سره جنت ته داخله شوه، داسې الفاظ راځي په روایت کې. نو هغه بعضې روایاتو کې دا راځي چې کم سړی په دې ازمایش کې مبتلا شو چې هغه ته صرف جینکۍ حواله شوې، یعنې د هغه صرف لوریانې بچینی، نو دا لوریانې به د ده دپاره د جهنم نه د خلاصي ذریعه ګرځي که د دوی صحیح پرورش وکړو او د دوی د تربیت او د تعلیم ورڅه خیال یې وساتلو. صحیح ده. نو دا یو ډېره د فضیلت خبره ده، دا الله تعالی چاته دا موقع ورکړي او په دې خفه کېدل او ناشکري نه دي پکار، بالکل لیوانې د الله تعالی. زه خدای یم مفتی صاحب چې موږ په داسې یو دور کې یو چې هلته ټولې نښې نښانې تقریبا د قیامت دي. موږ د خلکو رویو ته ګورو،
موږ د خلکو کړنو ته ګورو او دا قسم لکه د یا کووډ-19 دی یا که داسې چې کوم دی دا کلایمیټ کرایسس چې کوم اوس را روان دي صحیح ده نو دا اوس په اوړي کې یودم چې دی نو ژمی شي په ژمي کې یودم چې دی اوړي راشي نو دا ټول څیزونه چې کوم دي موږ ګورو نو موږ له پکار چې په خپلو اعمالو باندې هم چې دی زیات غور وکړو یتیمانان او کونډې چې څنګه تاسو ډېر ښایسته موږ ته تشریح کړو هغې سره چې اختر را روان دی پکار دی چې څومره زموږ په محله کې زموږ په فیملي کې داسې څوک کونډې چې د هغې ماشومان یتیمانان د هغې په سر باندې لاس کیدو په دې مبارکه میاشت کې د هغې مرسته موږ وکړی شو. ډېره زیاته مننه مفتي صاحب چې تاسو راغئ کور ودان. زکي ستاسو ډېره زیاته مننه او ډیش خو دې ډېر سنبال کړی دی ډېر زبردست لګي. تھینک یو میډم. دا مې درې کې د مکس دال هغه مثال جوړ کړی ده د دې خپل یو ټیسټ دی ماشاءالله ګوره ما څنګه د دې خپل یو ټیسټ دی او د دې خپل یو فلیور دی او دا ډېر یونیک دی. بالکل دا جان دی صحیح ده. تھینک یو زکي ډېره زیاته مننه. لیدونکو دا زموږ نننی پروګرام په خیر رمضان هم پښتو سره اوسیږي. سبا مازدیګر به انشاءالله 5 بجې بیا تاسو سره ملاقات کیږي. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.